بسم الله الرحمن الرحیم. زه پی ټی آی ملکن ټول کی پی کې ورکر ته مخاطب یم. تاسو به نن خبر شوي یئ چې نن د شکیل خان په قیادت کې په ملکن کې د مهنګایۍ د بدامنۍ د عمران خان د رهایۍ خلاف یو پوره من احتجاج کېدو. په یو پوره من احتجاج باندې تاسو ولیدل چې یو ناروال فایرنګ شوی دی، لاټي چارج شوی دی، زموږ بلاشي ملګري زخمیان دي. شکیل خان او د هغه سره زموږ نور ملګري چې کوم گرفتار دي او کوم چې زخمیان دي هغه اوس هم د هغوی په قبضه کې دي، د هغوی په حراست کې دي. زما د ټول کی پی کې قیادت ته آی ایس ایف یوت ملګرو ته اپیل دی چې نن د ملکن ورکر رازاد نشو او نن تاسو خاموشي وښوله، نن تاسو اواز زموږ دپاره اوچت نه کړو، نو یقین وکړئ دا نن په ما ده، نن زما په ورکر ده، دا به سبا په تاسې. زما تاسو ته اپیل دی چې ټول ملکن د ټول صوبې ملګري چې دي سبا 10 بجې ملکن ټاپ ته ځان راورسوئ او انشاءالله تعالی موږ به د خپل ورکرو سره ولاړو، د خپلو ملګرو سره ولاړو. زما ستاسو نه دا امید دی، زما د قیادت نه امید دی، زما د آصف او د یوت د ملګرو نه دی. موږ پوره امن خلک وو، پوره امن یو، انشاءالله موږ به بیا هم پوره امن یو. خو زموږ په پوره امن احتجاج باندې دا جمهوري ملک دی او موږ ته د احتجاج حق دی. موږ د تاسو خبر وایي چې د بیلونو خلاف، د مهنګۍ خلاف موږ راوتي وو. زموږ نه د ریاست خلاف چغې واري، نه موږ بل داسې غلط کار کړی دی چې په موږ په پوره امن دغه باندې احتجاج باندې چې دی نو په موږ باندې فایرنګ شوي، په موږ ګرفتاري شوي ده. ستاسو ډېره مننه او زه ستاسو امید ساتم چې انشاءالله تعالی تاسو به سبا سهار ټول ځان ملکن ته رارسوئ.